لومبي د جمعه حق سدي هغه داري چې دی جمعه تراغي او ټیم د مانځه او مکروه اوقات او ممنوع اوقات نو دې دوه رکعات نه پوهیږي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایو چې تاسو چې څو جمعه ته داخل شي مسجد ته داخل شي نو هغه پکار چې د ناس د نمخ کې دوه رکعات مونږ کی دا د مسجد حق دی. بخاری شریف مسلم شریف او ابو داود شریف تقریبا شپږو د احادیث غټو غټو کتابونو د حدیث ذکر کړی دی. محترم امام ابو اللیث سمرقندی رحمه الله ذکر کړی دی. فرمای هغه اوقات کې په دوه رکعات نفل کې په کومه کې چې من نه دراغلی چې کوم اوقات کې من راغلی د پای کې باندې نو کدا سي اوقات دي لکه د ماجیګر مانځنه بعد د سحر مانځنه بعد مسجد ته داخل شوي دا غټي د نفل نه نو فرمای بیا دغه وخت په کار دي چې مؤمن مسلمان هغه کینی مسجد کې د نفل وخت نه دی مکروه اوقات دي ممنوع اوقات دي دا اوقات کې د مسلمان مؤمن په لپاره دي چې دی ذکر اذکار شروع کی سبحان الله الحمدللہ لا الہ الا اللہ والله اکبر دا دی وی درود شریف دی وی په جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د صلوات و سلام وی بیا فرمای چې په دې سره بدت دا فضیلت حاصل شي او د مسجد حق په ادا شي. البته د والو د نصیحت وخت نو بیا په کار دا چې انسان هغه د خاموشۍ سره کینی. بعض اوقات داسې شي والو نصیحت د قرآن آیاتونو تلاوت کیږي یا د احادیث مبارکه او تذکره کیږي او بعض مؤمنان مسلمانان راشي خبر نه د علمي د وجنا اگر راشي مانځو دري نو دغه وخت د مانځه د نفل نه دی لکه دی وخت کې اهم دا د تو واعظ او نصیحت ته وکړي.